ابو هريره رضی الله تعالی عنہ پر روایت مانی دا حدیث امام احمد بن حنبل رحم الله په خپل کتاب مسند کې را نقل کړی دی. هغه وی چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو کس راغی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته شکایت وکړو. یو کس راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو د الله رسول چې زما د زړه ډیر زیات کلک شوی دی، سخت شوی دی، زما د زړه ډیر زیات کلک شوی دی، سخت شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل د الله رسول ما ته علاج وخایا چې زما د دې زړه نه به دا سخوالی دا به څنګه لرې کېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وفرمایل د یتیم په سر باندې لاس راکاږه، د یتیم په سر باندې د مینې محبت د شفقت لاس راکاږه او مسکینانو ته روټۍ خوراک ورکوه. په دې دوو کارونو سره به ستا د زړه نه سخوالی دا به ختم شي. ستا په زړه باندې چې کوم زنګ لګېدلی دغه زنګ به څه شي دا به ختم شي. نو په دې حدیث کې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم اسانه نسخه وښودله د زړه د زنګ د صفا کېدو، د زړه د زنګ د صفا کېدو اسانه نسخه موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وښودله چې هغه د یتیم په سر باندې لاس راښودل دي، د یتیم خیال ساتل دي، په یتیم باندې د مینې محبت لاس راښودل دي د هغه په سر باندې. او دویم دا چې مسکین ته فقیر ته هغه ته خوراک ورکول دي د خپل وس مطابق. څومره چې د انسان وس کېږي، څومره چې د انسان طاقت کېږي، نو هغه د یتیم او د مسکین دغه سري دغه خیال ساتل پکار دي، دغه سري خیال ساتل پکار دی. نو دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زمونږ د زړونو د زنګونو علاج اسانه نسخه مونږ ته سره ښودلې ده.